والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى أفضل الرسالة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا ثلاث: صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مبارك مجلس ولي مجلس النبي عليه الصلاة والسلام نم مبارك بأغسطشي أو كلب النبي عليه الصلاة والسلام بصفاتنا يوصفات ذكر كيبي ومن بردول خفر ور أواسر ويوتي صلى الله عليه وسلم. يوخد جميع مبارك ورزدا او د درود شریف د جمعې په ورځ باندې د ویلو ډېر زیات فضایل راغلي دي. نو په نبي علیه الصلاة والسلام باندې به بار بار څه وایو؟ درود وایو. ښکلی وخت او ښکلی مجلس په نبي علیه الصلاة والسلام په مسجد نبوي کې ناست دی او جوړبانډچي راغی او د نبي علیه الصلاة والسلام د تپوس کوي وی دا الله پاک پیغمبره ما ځان د ذکر یو طریقه جوړه کړې ده ستا نه تپوس کوم. نبی علیه الصلاة والسلام مسجد نبوي کې ناست دی. یو صحابي راځي د باندې نه تپوس کوي د الله پاک پیغمبره ما ځان د ذکر یو طریقه جوړه کړې ده ستا نه تپوس کوم چې زما د ذکر دا طریقه ټیک ده او کو ټیک نه ده. نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي وی ای زما صحابي تا څنګه طریقه جوړه کړې ده؟ هغه صحابي ورته وایي وی د الله پاک پیغمبره په شپه او ورځ کې زه دوه حصې نور ذکر کوما او یو حصه پتا باندې درود واما. آیا دا درود به کافی وي پتا باندې؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي وی او کو دا درود دی په ما باندې زیات کو نو خبوي. دا درود دی په ما زیات کو نو سبوي خبوي. دا صحابي بیا تاسو کوي وی دا الله پاک پیغمبره چې بیا یو کار وکما په شپه او ورځ کې نیمه حصہ پتا باندې درود واما او نیمه حصہ نور ذکر کو. آیا دا درود په پتا باندې کافی وي؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي وی او کو دا درود دی په ما زیات کو نو خبري سبوي خبري. هغه صحابي بیا تاسو کوي وی دا الله پاک پیغمبر چې یو کار وکما په شپه او ورځ کې دوه حصې پتا باندې درود واما او یو حصہ نور ذکر کوم. آیا دا درود په پتا باندې کافی وي؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایل وی او کو دا درود دی زیات کړو نو سبوي خبري. دا درود دی زیات کړو نو سبوي خبري. هغه صحابي بیا تاسو کوي وی دا الله پاک پیغمبر چې بیا یو کار وکړه چې ما ته په شپه ورځ کې فارغ ټایم میلاویږي، ما ته په شپه ورځ کې فارغ وخت
او پتا باندې درود واما دا درود به کافی وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي وای اے زما صحابي کو داسې دی وکړو دا څنګه چې ته وایي کو داسې دی وکړو دا څنګه چې ته وایي چې تا ته فارغ ټایم میلاویږي تا ته فارغ وخت میلاویږي او په ما باندې درود وای الله تبارک وتعالى بستا دوه کار وکړي څو کار وی الله وکړي کم یو ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الله تبارک وتعالى باندې د هر غم نبی غم الله باندې د هر غم نسکی لو یا مثلا نن سبا زمو معاشره کې څه جوړه ده ټلیفون وشي یا زما خورکی وي یا زما مورکی وي یا زما یو بل لوري سوي مولوی صاحب ما ته ټینشن دی مولوی صاحب زړه مې تنګ دی زړه مې نه خوشحالېږي مجبور شوم دې ته چې زه خودکشي وکړم زه ترې تپوس کوم ولې خفه یې لکه پیسې میسې نشته خورکی کور کې سره څوک جنګونه کوي نه مولوی صاحب هېڅ وجه راته نه ده معلومه خو زړه ته مې څه نه راځي خوشحالي نه راځي نو ټینشن دی راته زه ترې نه یو څو تپوسونه کوم زه ورته هم زما خورکی زما مورکی زما وروري مونځ کوي ما ته جواب میلو شي مولوی صاحب کله کوم او کله نه کوم کله کوم کله نه کوم زم افسوس دی چې مونږ انسان کله کوي او کله نه کوي فرض عبادت دی چې فارغ یم حکم چې په کار لګیم په پټي کې یم بیا مونږ کوم نو کله کوم او کله نه کوم ای زما ورونو مونږ پرې خدای ګورې ده غټه ګناه ده مونږ مفرد حدیث مبارک کی راضی من ترک الصلاة متعمدا فقد كفر چا چې قصدن مونږ پرېښود دی کافر شو نو بعضې اهل ظواهر بعضې علماو دا مذهب دی چې وایي چا قصدن مونږ پرېښود علما ناست دي هغوی وایي دی کافر شو دی څه شو کافر شو کو چېرته شادي شده سړی دی یا شادي شده ښځه ده قصدن یو مونږ یې پرېښودو مولا به راغواړي دوباره به نکاح تړي مولا به راولي خپله نکاح به دوباره تړي او بیا به کلمه وایي د سره به مسلمان کېږي یو مونځ یې پرېښود وایي دی څه شو کافر شو د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دا دی وایي یو مونځ پرېښودونکی کافر نه دی بلکې هر څه مونځونه یې قصدن پرېښود دی کافر نه دی ځکه مونځ پرېښودل ګناه کبیره ده او مرتکب د ګناه کبیرې کافر نه دی خلک ته په اعتراض کوي چې حدیث کې ورته کافر ویلی شوي دي نو امام صاحب څنګه وایي چې کافر نه دی امام صاحب رحمه الله د دې حدیث معنی کوي من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر وایي دې انسان کار د کافر د مسلمان شان دا دی چې قصدن څه پرېږدي مونځ پرېږدي د قصدن بغیر د غوځه کار مونځ پرېښودو د کار د چا وکړو د کافر وکړو بیا امام صاحب رحمه الله ګوره د نورو ائمو نه زیاته سختي کوي امام صاحب رحمه الله فرمایي که نه وایي یو سړی دی او هغه مونځ نه کوي بېلمازه دی د علاقې چې کوم ایسیچو تاڼهدار دی دی به یې ونیسي دی به یې څه کړي وبه یې نیسي دا بېلمازه سړی به حوالاتو ته ور واچوي هر سهار به یې روباسي علما ناست دي دا د امام صاحب مذهب دی وی هر سحر به دا بېلمازه سړی روباسي دومره به یې وخي چې د بدن نه وینه روځي یا به دی په دې حوالاتو کې دغه شانتې مړ شي یا به توبه وباسي چې د نن نه بعد به مونځ نه پرېږدي د نن نه بعد به مونځ نه پرېږدي بیا امام صاحب رحمه الله مذهب دا دی کو چېرته یو بېلمازه سړی یا یو بېلمازه ښځه مړه شوله وای د دې په جنازه کې د نیکان خلک شرکت نه کوي د دې په جنازه کې د نیکان خلک شرکت نیکان زموږ معاشره کې چا ته ویلی شي ملاانو ته ویلی شي طلباو ته ویلی شي تبلیغیانو ته ویلی شي وای دا خلک به د بېلمازه سړي جنازې نه نه ځي دا د امام صاحب رحمه الله مذهب دی یاد وساته بیا امام صاحب رحمه الله پسې لږ نور هم سیوا اخوازي امام صاحب رحمه الله فرمایي وی بېلمازه سړی یا بېلمازه ښځه چې مړه شي دا به د مسلمانانو په مقبره کې نه دفن کوئ دا د مسلمانانو په مقبره کې به نه ښخوئ دا سیټ ته چېرته بل ځای دفن کړئ چې
چې نور خلک ته عبرت واخلي چې بیا د پاره څوک مونځ نه پرېږدي. علماو لیکلي دي وایي د بېلمازه سړي قبر کولاو کوي د ده په مخ د قبلې نه اورېدلی. الله دې پناه راکړي، الله دې پناه راکړي. مونږ چې مړی په لحد کې کېدو که نه نو د برې نه پکې یو ورور اواز وکړي هلکه مخ وله په قبله کوي، هلکه مخ وله په قبله کوي. علماو لیکلي دي وایي په رښتې چې بېلمازه سړي د ړومبۍ قبر ته راشي که نه وایي ده دا مخ د قبلې نه واړوي، دا مخ وله څه کړي د قبلې نه واړوي او وایي ورته وایي په دنیا کې د کعبې ته نو مخ کړی اوس دې ولې کعبې ته مخ کړی. علماو لیکلي د بېلمازه سړي قبر کولاو کوي په شرط سره وایي د ده مخ به د قبلې نه اورېده. وروڼو مونځ پرېښودل ډېره غټه څه ده ګناه ده. علما لیکي وایي د یو بېلمازه انسان سره اووه کوره سپېره کېږي. څه کوره سپېره کېږي؟ اووه کوره سپېره کېږي. ستا په کور کې بېلمازه زوی پاتې کېږي، ستا په کور کې بېلمازه انګور پاتې کېږي، ستا په کور کې بېلمازه لور پاتې کېږي. د سپېرهتوب جرړه ستا کار موجود ده، ستا په کور کې به برکت د کوم طرفه راشي. ما ته وایي مولانا صاحب ټیم بوډي راوړم او 10 ورځې نه کېږي. مولانا صاحب سالن پوخ کې خوند پکې نشته، د کوم طرفه به پکې خوند راشي، د کوم طرفه به پکې برکت راشي چې ستا بېلمازه انګور پخ کړی دی، ستا بېلمازه لور پخ کړی. الله دې پناه راکړي. د دې وجې نه دا مسله ده که په یوه محله کې بېلمازه سړی پاتې کېدو دا د تمامې محلې ذمهواري ده چې دې بېلمازه انسان ته ووایي یا به د نن نه بعد مونږ شروع کوي یا به دا محله پرېږدي. ستا د وجې نه دا سپېرهتوب زمونږ کور ته راځي. الله نو زه دې نه تپوس وکړم مونځ کوي یاره کله کړی او کله نه کوي. زه د والدینو نه یو ګیله کوم او یو خفګان ترې کوم. دې ما ته وایي مولي صاحب غټ سړی دی او ښځه مې ورله کړې ده اوس یې د ده قبر جدا او زما قبر جدا. دا وایي که نه وایي؟ غټ سړی دی زه به ورته اوس څه ووایم؟ زه هم دا غټ سړی دی تا ته په یوه تنخوا کې پیسې درنکړي چې لږې د کور وباسې که نه وباسې. ته یې بیا په کور کې پرېږده، بیا ته ووایه که غټ سړی دی تا ته یې په یوه تنخوا کې پیسې درنکړي په ګېټ یې لږ وباسي خو چې مونځ نه کوي نو ما ته ووایي غټ سړی دی د هغه قبر جدا او زما قبر جدا. په دې نه خلاصېږي. الله به درته د دې بچي تپوس کوي سهار په خپله مانځله پاڅېدي هغه په کټ کې پروت دی هغه د ځمکه خیرې کوي ظالمه پاسه د جومات نه اواز راځي حي علی الصلاة حي علی الفلاح الصلاة خیر من النوم. دې په کټ کې بېلمازه پروت دی ځمکه ورته خیرې کوي ظالمه پاسه. زه خو د الله تابعدار یم چېرته ځان له بله ځمکه وګورم، د الله بله ځمکه وګوره په هغې فیروزه دا ځمکه ورته خیرې کوي چې ستا د کور ځمکې خیرې کوي ستا په کور کې به برکت د کوم طرفه راشي. الله د افسوس مقام دی که نه دی؟ نو زه ترې نه تپوس کوم مونځ کوي یاره مولي صاحب کله کړی او کله نه کړی. دویم تپوس یې زما وي او هم ذکر کوي یاره مولي صاحب ذکر خو مې چېرته نه دی کړی نو سبا درته دروغ وایم. دریم تپوس یې زما دی په نبي علیه الصلاة وسلام باندې درود وایي ما ته جواب میلاو شي وایي کوم درود؟ ما له خو درود نه راځي، ما له خو درود نه راځي. زه وایم شکر وباسه چې په غرونو باندې سر شوی دی. ته ما ته وایي ما ته ټینشن دی، ته مونځ په پابندۍ سره نه کوې، ته ذکر نه کوې، ته په نبي علیه السلام درود نه وایي ستا زړه ته به سکون د کوم طرفه راشي؟ الله سکون په مال کې نه دی زما وروڼو، خو سکون په مال کې وی که نه دی کروړپتیانو به خودکشۍ نه کولې، د ارپتیانو به خودکشۍ نه کولې. سکون د الله په ذکر کې دی، سکون په مونځ کې دی، سکون په درود شریف کې دی. نبي علیه الصلاة والسلام ورته څه فرمایي؟ وایي چې تا ته فارغ وخت میلاویږي او په ما باندې درود وایي الله به دې د هر غم نه څه کړي؟ بېغمه کړي. او دویم ورته نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي الله به دې کړي ګناهونه معاف کړي، الله به دې کړي ګناهونه معاف کړي. مونږ د الله نه څه غواړو؟ مونږ د الله نه دا څو خبرې غواړو. الله په دنیا کې بېغمه زندګي را نصیب کا، الله په دنیا کې بغیر د ټینشنونو زندګي را نصیب کا. او الله چې میدان محشر شي ډېر ګناهونه مې وایي، ډېر ګناهونه مې وایي، خو ما به په نبي علیه السلام درود ویلي چې زما اعمالو ته ته وګورې
وایي ته وایه چې خیر دی نیکۍ دې کمې دي خو زما په محبوب کې ډېر درود ویلي دي دغه ګناهونه مې درته معاف کړه او زه جنت ته الله نبي اسلام ډېر څه وایي درود وایي موږ ته صادق صاحب زموږ پیر او زموږ استاد د دوه څه کې وظیفه راکړې چې تاسو ته درکړم بهتر ده که نه هغه دا درود روزانه زر پېرې وایي وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي وته دې ګوره د زړه سکون ته او د زړه خوشحالۍ ته بیا ګوره دې ته دې په کور کې برکت الله دا د جمعې د ورځې خبره مې چې نبی اسلام ډېر څه وایي درود وایي نبی اسلام ډېر څه وایي درود وایي علما ناست دي خبرې ډېر خوند نه راکوي مناسب راته نه ښکاري د دې علماو قدر وکړئ د دې علماو څه وکړئ د دې عزت وکړئ ځکه که زه ته د علماو عزت نه کوو الله یې عزت کوي څوک عزت کوي الله تعالی یې عزت کوي حدیث مبارک کې راځي وایي کله چې یو انسان حافظ قرآن جوړ شي کله یو انسان عالم جوړ شي الله تبارک وتعالى په اسمان کې فرشتو ته وایي ای زما فرشتو دا پلان کې حافظ سے دا پلان کې مولوی صاحب چې دی لاړ شئ تاسو د ده سیکورټي ګارډ شوئ الله د عالم سیکورټۍ له فرشتې رالېږي څوک به له رالېږي فرشتې دا زه نه دا د دواړو جهانو سلطان زه دوی عزت نه کوو د عالم سیکورټۍ له الله فرشتې رالېږي یو خو فرشتې د هر انسانانو سره کوي د اعمال چې دي دغه فرشتې نه د عالم او د طالب سره سیواګرې فرشتې دي هغه د ده سره د ده په پروتوکول کې ګرځي الله ای تاسو ته وایم دا مولا دا حضرات دا علما چې کله په کوڅه کې تیر شي که نه او ته دې داسې ووایي زما دا خبره ځان ته راده که او دا د دواړو جهانو د سردار حدیث مبارک کې زما وینا نه ده چې کله دا مولوي صاحب درته په کوڅه کې تیر شو نن که نو داسې پسې راوګرځه او د شانه ورته ګوره او ګوره ورته وایي زما په ګیټ باندې فرشتې تېرې شوې نن زما د کلي په کوڅو کې فرشتې ګرځي د خپل د جومات امام صاحب ته ګوره دې چې رواني دا حدیث د نبي اسلام ځان ته رامخې ته کړه چې د عالم سره فرشتې په پروتوکول کې ګرځي چې دا مولوي صاحب په کوڅه کې رواني دا حدیث ځان ته رامخې ته کړه وایي نن زما د کلي په کوڅو کې فرشتې ګرځي دا حافظ دا طالب دا مولوي صاحب چې کله در سره په دسترخوان باندې کېناستو پلار ته یې وایم ځان ته دا حدیث رامخې ته کړه وایي نن زما په دسترخوان باندې ما سره فرشتې ناستې دي د مولوي صاحب او د حافظ صاحب پلار ته وایم نن چې کور ته راشي دا مولوي صاحب په اوږدی دې سر ته یې لږ ودرېږه او ځان ته دا حدیث رامخې ته کړه وایي نن زما د کور په کوټه کې فرشتې د دې مولوي صاحب سره ته ناستې الله دې علماو ته سپک مه ګوره که موږ یې قدر نه کړو څوک یې قدر کوي الله یې قدر کوي حدیث مبارک کې راځي اذا مات حامل القرآن اوحى الله الى الارض کله چې حافظ قرآن وفات شي اوحى الله الى الارض الله تبارک وتعالى ځمکې ته وښودي الا تاكل لحمه هي ځمکې ته دې حافظ قرآن خوښي به نه شي ای ځمکې ستا دې ګېډې ته چې نن کوم انسان درغی دا معمولي انسان نه دی د الف لام میم نه واله تر والناسه پورې د ده په سینه کې زما کلام پروت دی دا نن چې ستا ګېډې ته کوم انسان درغی دا معمولي انسان نه دی د ده په سینه کې د بخاري احادیث پراته دي الله تاکل لحمه ای ځمکې پورې د ده غوښه وجوړه قالت الارض الهي كيف آكل لحمه زمکه وایي الله د ده غوښه زه څنګه وخورم وکلامک فی جوفي ستا کلام د هغه په سینه کې پروت دی الله زه د هغه غوښې څنګه وخورم د علماو د طلباو غوښې ځمکه نه خوري دا ځنه همدا د دواړو جهانو سردار فرمایي علما لیکي وایي په کومه مقبره کې چې یو عالم وفات شي یا یو حافظ قرآن پکې دفن شي په کومه مقبره کې چې وي حافظ قرآن دفن شي د دغې مقبرې والو نه په دغې شپه الله عذاب پورته کوي په کومه مقبره کې چې عالم دفن شو حافظ قرآن دفن شو د تمامې مقبرې والو نه په دغې شپه الله عذاب پورته کوي نن تاسو ته یو معمولي انسان نه دی راغلی
نن تاسو ته د مقبرې مړو داسې انسان راغلی هغه ځان سره په سینه کې قرآن راوړی. الله د الله په نسبت ډېر لوړ خلک دی. ګورئ قسم په الله د دې خلکو زړونه ګورئ دا رنجیدنه کوي، خفه نه کوي. تاسو به دا حدیث ډېر اورېدلی که نه چې یو حافظ قرآن به ځان سره څو تنه جنت ته بیایي؟ 10 تنه. او 10 تنه داسې چې په ټولو باندې د جهنم فیصله شي. دا حدیث به تاسو ډېر اورېدلی که نه؟ او د دې حدیث بل اړخ به تاسو نه یې اورېدلی. د دې حدیث بل اړخ درته نن بیانوم. وایي حافظ قرآن به د 10 تنو سفارش کوي، خو په دې 10 تنو کې به هغه کس نه وي چې چا حافظ قرآن ته سپک کړي. حافظ قرآن به د 10 کسانو سفارش کوي، خو په دې 10 کسانو کې به هغه رور نه وي، په دې 10 کسانو کې به هغه پلار نه وي، په دې 10 کسانو کې به هغه د ده زوی نه وي چا چې حافظ قرآن ته سپک کړي ووایي. دا خبره په ذهن کې کېږي. پلار دی ډاکټر زوی ته، استاد زوی ته درونې وکتل چې دې ماله پیسې راوړي، او حافظ قرآن بچي ته سپک وکتل، دا پلار دی یاد وساتي په دې 10 کسانو کې به دی. الله د علماو طلبو سپکاوی درنه پرې ونه شي. دا د الله عذاب ته دعوت ورکول دي. دا د الله عذاب ته دعوت ورکول دي. قسم په الله زه حیران شم چې د علماو اخلاص ته وګورم. شاهد قاري صاحب تقریبا 2 میاشتې مخکې ما پسې راغلی وي که نه؟ تاسو خبر یې؟ نه یې خبر. څوک خبر دي؟ دا د علماو قرباني ده که نه ده؟ دا به تاسو هېر کوئ. بله ورځ ما پسې د دیر د تورمن درې نه یو قاري صاحب راغی، ټلیفون یې وکړ ستا ملاقات ته درځم. چې راغی نو ما ته مولي صاحب دې له راغلم چې ټایم اخلم. خدای دپاره نو ما ترې په ټلیفون ولې نه وي؟ وي مناسب راته نه ښکارېده چې په ټلیفون مې ته وویل چې هغه پروګرام ته لاړم. یقین په الله او خلکو ته مې وویل مې د یو میاشت ما پسې د دې ځایه راغلی، صرف دې لپاره د علماو د طلباو قدر وکړئ. او یو خبره درته اخري کوم، خپلې خبرې راټولوم بس دی. یو خبره درته کوم، اشر غوبل کې در سره سات نه شو درکولی، په دې به رانه نه خفه کېږئ. ټیک شو؟ قبرونه درله نه شو کنسته، دې کې به رانه نه خفه کېږئ. ټیک شو؟ مولان در سره قبر کنستو کېږي، په اشر غوبل کېږي، په دې کې به رانه نه خفه کېږئ. دې کې سات نه شو درکولی. خو یوه خبره درته کوم، یوه خبره درته کوم، کو چېرته په دین اسلام باندې ګزار کېدو، په ختم نبوت باندې ګزار کېدو، قسم په الله چې دا علما به ګورئ اول په خپله سینه کې وروسته به تا ته دررسي. دا مو در سره وعده کړې ده او دا مو د خولې دعوې زیات نه دي، دا زموږ د اسلافو ثابت کړي. د امام احمد بن حنبل رحمه الله په زمانه کې یوه مسله راپورته شوه چې آیا دا قرآن حادث دی او قدیم دی؟ دا یو د علماو مسله ده. یو کلام نفسي دی، یو کلام لفظي دی، یو حادث دی، یو قدیم دی. بهر دا د علماو بحث دی چې کلام الله حادث دی او قدیم دی. نو په دې باندې علماو بحث شروع کړو، مناظرې شروع شوې. امام احمد بن حنبل رحمه الله فتوا ورکړه، وی قرآن چې دی دا قدیم دی. دا څه دی؟ قدیم دی. ځکه قرآن دا د الله خبرې دي. څنګه چې ذات د باري تعالی قدیم دی، داسې صفات د باري تعالی قدیم دی. دا فتوا امام محمد رحمه الله ورکړه. بادشاہ ته شکایت وشو چې دا سړی خلاف جوړی دی، اختلاف جوړی. دا خبره جوړه شوه. بادشاہ ورته ویل دا خپله مسله واپس واخله، ما ته په ملک انتشار جوړی. امام احمد بن حنبل رحمه الله وفرمایل وی نه شم ناوستی، زما خپله مسله نه ده، مسله د شریعت ده، د شریعت مسله ده څنګه واپس واخله. ما په خبره پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ بادشاہ ورته بیا زما سزا ته ځان ټینګ کړه. وی صحیح ده. د یوې ورځې اعلان وشو، وی تمام خلک دغې ورځې ته راټول شئ، امام احمد بن حنبل ته به سزا میلاوېږي. ګیر چاپېره یو میدان دی، د خلکو ډک دی. د امام احمد بن حنبل رحمه الله په سلونو شاګردان دي او ګیر چاپېره ولاړ. امام احمد بن حنبل رحمه الله میدان منځ کې ودرولې شو. بادشاہ خپل جلادان راوغوښتل، وی ما ته داسې جلاد پکار دی په تاسو کې چې طاقتور هم وي او بېترسه هم وي. طاقتور هم وي، ګزار هم سخت ورکوي او په زړه کې ترس هم نه راځي. څوک دي درته کوي؟ یو جلاد ورته وویل دا کار زه کولی شم، زړه کې مې ترس هم نشته او ګزار هم سخت ورکوي. امام احمد بن حنبل رحمه الله ودرولې شو، د کوړو ګزارونه پې شروع شو. تاریخ لیکي وایي چې د امام احمد بن حنبل رحمه الله په بدن باندې به کوړه ولګېده، که نه کمیس په اوښ دی
او دا سرمن به په منځ داسې یو خوا بل ولاړه وبشکېده داسې ګزار به یې ورکاو. امام احمد بن حنبل رحم الله په بدن باندې کمیس پاتې نه شو، تار شو. بادشاه ورته وایي صبر جلاد ته وي. امام احمد بن حنبل رحم الله ته فرمایي بادشاه وایي څنګه د خپلې خبرې نه واپس کېږي که نه واپس کېږي؟ امام احمد بن حنبل رحم الله ورته فرمایي وایي که زما شخصي مسله وي ما به واپس اخیستې وه، خو مسله د دین مسله د څه شي ده؟ بدلون پکې نشم کولی. بادشاه جلاد ته وویل وایي دا کوړې ورته په دې ایزار باندې شروع کړه، دا ورته په دې پرتوغاښ په دې پرتوګ شروع کړه چې دا پرتوغاښ یې وشلېږي او دا بدن یې دا عورت یې دا ټول خلک ویني. چې دا خبره وکړه که نه، وی امام احمد بن حنبل رحم الله داسې اسمان ته وکتل او د سترګو نه یې اوښکې روانې شوې. وی الله تر اوسه پورې د امام احمد بن حنبل د ذات خبره وه، الله اوس تا د دین خبره راله منځ ته. الله کو نن زما عورت ښکاره شو، په ما پسې وروسته لویه فقه حنبلي پرته ده، ما لویه فقه لیکلې ده. زما د فقې به څوک نوم نشي اخیستی چې څوک زما د فقې نوم علي خلک به وایي چې کوم امام احمد بن حنبل بربنډ کړی چې و الله د خپل دین حفاظت کړي. دا دعا یې وغوښته او جلاد تاریخ لیکي وایي کوړې شروع او خاص پرې پرتوغاښ ورته دا کوړې ورکولې. وایي چې څومره جلاد به جوخته کوړه ورکوله که نه، دومره به د امام احمد بن حنبل رحم الله پرتوګ د هغه د جسم سره ټیټ کېدو. چې څومره به د کوړې له ګزار ورکو دومره به پرتوغاښ نور ټیټ کېدو، حتی تر دې پورې چې امام احمد بن حنبل رحم الله بېهوشه شو، ځمکې ته راتاو شو. خو چې ځمکې ته راتاو شو ګیر چاپېره شاګردان ناست وو، دا شاګردان په دې استادانو ډېر مین دي. یو شاګرد ټینګ نه شو او داسې په پیاله کې ګیلاس کې پی راواخېسته او رامنډې کړې او د میدان دې منځ ته چې راورسېد په خپل استاد باندې پړ مخې راپرېوت او په ژړا شو ورته او دا سر یې راوچت کړو، په خپل غېږ کې ورله کېښود. امام احمد بن حنبل رحم الله سترګې داسې وغړولې د شاګرد ته. دا شاګرد یې ورته په ژړا شو، حضرت پی مې درنه راوړي دا وڅښه. امام احمد بن حنبل رحم الله ورته وفرمایل اني صائم، زه خو روژهدار یم، زما په بدن چې کومې کوړې ورېږي د کوړو کوم ګزارونه کېږي دا په داسې حال کې کېږي چې ما روژه نیولې ده. شاګرد یې ورته وایي حضرت په دې ټایم کې تا ته د روژه ماتې اجازت شته چې ته روژه ماتې وکړې؟ امام احمد بن حنبل رحم الله ورته فرمایي وایي زما شاګرد دا مسله ما ته ډېره ښه معلومه ده، ته یې راته مه ښیه، خو زه روژه نه ماتوم، زه به د دواړو جهانو سردار سره د هغه په دسترخوان روژه ماتوم، زه دلته روژه نه ماتوم. او چې دا خبره یې څنګه وکړه صاحب ورکړه. تاسو ته وایم قسم په الله چې په دین اسلام باندې د کوم باطل د طرف نه ګزار کېږي، دا علما دا ملنګان به اول ګزار په خپلو سیمو دا مو در سره وعده ده کړې مو در سره ده او ثابتو به درته انشاءالله. الله دې داسې وخت نه راولي چې په دین اسلام ګزارونه وشي، شروع دې وي او صرف دې خړو ملنګان ورته مخکې کوي. هر عالم یا د ګولۍ نه ختلی دی، هر عالم یا ورته د اکسیډنټ بانه جوړه شوې ده، په ځوانۍ کې دې بچي یتیمانان پاتې شوي دي. تاسو وایئ چې د علماو د اکسیډنټ کېږي، دا هسې هر عالم اکسیډنټ کوي، دا په یو سازش باندې کېږي. دا مو در سره وعده ده چې دین اسلام به څه کړو؟ حفاظت کړو. د خپلو علماو څه وکړئ؟ قدر وکړئ. د خپلو علماو څه وکړئ؟ قدر وکړئ. د خپلو علماو څه وکړئ؟ عزت وکړئ. که مونږ ونه کړو الله یې کوي، خو په مونږ باندې څه شی دی؟ امتحان دی. دا سماعتې ګوډې خبرې وي، کمی به پکې ډېر راغلي وي. الله تبارک وتعالی دې د هغې معافي وکړي. زه تاسو دې ټولې محلې والو ته د زړه تر کومې نه مبارکي درکړم، مبارک مشئ او د خپلو قاریانو ډېر عزت په احترام وکړئ. څومره ښکلي مجلسونه درته جوړ کړي دي، الله دې دا مجلسونه په خپل دربار عالي کې قبول او منظور کړي. واخر دعوانا